والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان. بل زمان دا عقیدې مسله دا ده چې لویه ګناه مؤمن بنده د ایمان نه وباسي. زمونږ او د معتزله او د خوارجو یو اختلاف دی چې سړی ګناه کبیره وکړي دا مؤمن دی او که مؤمن نه دی. چې سړی ګناه کبیره وکړي اهل سنت والجماعت وی دا مؤمن دی، د ایمان نه خارج نه دی. معتزله وی د ایمان نه خارج دی خو کفر کې نه دی داخل، دی د منزله قائل دی بین المنزلتین. او خوارج وی د ایمان نه خو خارج دی او په کفر کې داخل هم دی. نو خوارج د ایمان نه خارجی په کفر کې داخلی، معتزله د ایمان نه خارجی خو کفر کې نه داخلی. هغه وی درې ډلې خلق دي، یو مؤمن دی، یو کافر دی، یو ما لیس بمؤمنین ولا کافرین. او زمونږ او د خوارج په دې اتفاق دی چې دو ډلې دي، مؤمن او کافر، درېمه پکې نشته. والکبیرة مصنف وی کبیره لا تخرج العبد المؤمن، مؤمن بنده نو باسی من الایمان د ایمان نه. دا د اهل سنت مسلک شي. گناه کبیره کما یو ده او څومره دي؟ قد اختلفت الروایات فیها، روایات په دې کې مختلف راغلي دي. فروا ابن عمر روایت کړی دی انها تسعة چې دا 9 دي. اول الشرک بالله، دویم قتل النفس بغیر حق پناه حق سوک وجل، دریم وقصف المحصنه پاک دامن خزی پسی تهمت لگول، سلورم والزنا، پینزم والفرار عن الزحف تیخت د جنگ نه د کافرانو سره جنگ او تو تختی. والسحر، سحر واکل مال الیتیم او اتم وحقوق الوالدین المسلمین او د هغه مور او پلار نافرمانی چې کوم مسلمانان دي. او نهم والالحاد فی الحرم، گناه کول دی په حرم شریف کې. نو دا 9 غټ گناهونه دي. وزاد ابو هريره اکل الربا، ابو هريره پکې سود خوړلم زیات کړي نو 10. وزاد علی رضی الله عنه السرقه، علی سرقه او شرب خمر زیات کړي نو 12. وقیل چاویلی دی کل ما کان مفسدته مثل مفسدت شیء مما ذکر، هر هغه شی چې فساد او شر پشان د فساد او د شر د یو شی وي، مما د هغه گناهونو ذکر چې ذکر شو، اکثر منه یا زیات دي. کم گناهونه چې ذکر شو، هر هغه گناه چې شر او فساد د دې نه پشانی یا د دې نه زیات او دلته ذکر نه، هغه ټوله گناه کبیره ده. وقیل چاویلی دی کل ما توعد علیه شارع، چې ویره ورکړی د په دې باندې شارع بخصوصه، شارع خاص کر ذکر کړی چې دا غلط کار دی نو دا گناه کبیره ده. وقیل چاویلی دی کل معصیت اصر علیها العبد، هر هغه گناه چې دوام په بنده کوي په هي کبیره دا کبیره ده. وکل مستن پر عنها فهي صغیرة، او هر هغه گناه چې بنده ته نفرت کوي نو هغه صغیره ده. وقال صاحب الکفایه والحق دا ده چې انهما دا صغیره او کبیره اسمان اضافیان، اسماء اضافی دي، لا يعرفان بذاتیهما، د ذات په اعتبار سره د دې تعریف نشته. فکل معصیت هر گناه اضیفت الی ما فوقها، چې نسبت ما فوق ته کې فهي صغیرة دا صغیره ده. وَإِنْ أُضِيفَتْ إِلَى مَا دُونَ، کا نسبت ما دون ته وکي فهي کبیرة دا کبیره ده. څه مسله پوښتنه؟ والکبیرة المطلقة، مطلق کبیره هي الکفر، کفر ده.
اذ لا ذنب اکبر منه، ځکه د دین خو بله غټه ګناه نشته. وبالجمله خلاصه خبره دا ده چې المراد ها هنا، مراد دلته دا ده چې ان الکبیره التي هي غیر الکفر، چې هغه کبیره چې هغه کفر نه دی، چې کفر دی خو سم کفر دی، چې کوم غیر کفر کبیره ده، لا تخرج العبد المؤمن، دا نو باسی مؤمن بنده من الایمان د ایمان. ولی لبقاء التصدیق، ځکه مؤمن کې خو تصدیق شته، الذي هو حقیقت الایمان، چې کوم حقیقت د ایمان دی. ګناه کبیره وکړه نو تصدیق لاړه کشته شته کنه، نو ځکه ته مؤمن وای. خلاف للمعتزله، خلاف د معتزله وتا، حيث زعموا چاوی ګمان کړي د چن مرتکب الکبیرتی، مرتکب د کبیره لیس بمؤمن ولا کافر، نه مؤمن دی او نه کافر دی. وهذا هو المنزله بین، دا مرتبه د دوه مرتبو په منځ کې. بنا علی، بنا پدې چې ان الاعمال عندهم، اعمال د دوی په نسبت جز دي د حقیقت د ایمان نه. ولا تدخله، او نه داخله عبد مؤمن په کفر، په کفر کې کبیره مؤمن په کفر کې داخله، خلاف د خوارج ته. الکه په پوښي خوارج چاته وای، معتزله خو پیژنای. خوارج یو ډله ده چې دوی ډېره غلو کوي د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما په محبت کې، او ډېر تشدد کوي په بغض د علی رضی الله تعالی عنہ او عثمان رضی الله تعالی، د علی رضی الله تعالی عنہ د عثمان رضی الله، د علی رضی الله تعالی عنہ د معاویه رضی الله تعالی عنہ اختلاف. نو دې فیصله وکړه چې دا دوه کسان به زمونږ فیصله کوي. معاویه رضی الله تعالی عنہ واک ورکړ چاته؟ عمرو ابن العاص ته. علی رضی الله تعالی عنہ واک ورکړ چاته؟ ابو موسی الاشعری ته رضی الله عنه. چې دې دواړو څه فیصله وکړه نو بس هغه به مونږ ته منظور وي. نو د علی د طرفه رضی الله عنه د طرفه حکم څوک شو؟ ابو موسی اشعری. او د معاویه رضی الله عنه د طرفه حکم څوک شو؟ عمرو ابن العاص. تاسې په پوه شئ. نو بس ډېر خلک را جمع شوي وو، دواړو مشوره وکړه چې اعلان وکړو. نو دواړو داسې فیصله وکړه چې زه به اعلان وکړم چې معاویه رضی الله تعالی عنه معزول شو، چې ما ته واک راکړی هغه معزول شو، او ته به اعلان وکړې چې ما ته واک راکړی دی علی رضی الله تعالی عنه معزول شو. او دریم سړی به امیر جوړ کړو، امیر المؤمنین. هغه به څوک وي؟ هغه به عبدالله ابن عمر، د عمر رضی الله عنه زوی. او عبدالله ابن عمر وطن پریښی او تللی او چې زه دا کارونه نه کوم. نو چې دواړه ځای ته لاړل، هلته ځای ورته جوړ شوی او لاندې خلک ناست وو د دواړو ډله. صحیح شو. نو عمرو ابن العاص ابو موسی اشعری ته ویلې ته مشر یې، ته بیان وکړه بیا به تا پسې زه وکړم. او وایي ټیک شو. ابو موسی اشعری بیان وکړو چې علي رضی الله عنه زه حکم مقرر کړی یم او زه دا اعلان کوم چې علي رضی الله عنه زما د طرفه معزول شو. دته وایي تم پاسه تم اعلان وکړه. دی چې پاڅېد اوږد تقریر وکړه، د خدای حمد او ثنا بیان کړه، او بیا یې ویل چې دوه حاکمان خو په اسلامي حکومت کې نه یوي. او د چې کله اعلان وکړ چې علي رضی الله عنه معزول شه، نو زه اعلان کوم چې معاویه رضی الله عنه برقرار شي، بس هغه امیر دی د مسلمانانو. دې کې شور شغب جوړ شو، جنگ جګړې جوړې شي. او د هغه مطلب صحیح و چې بس کافران د دې نه خبر شي چې مسلمانان بې امیر دي، نو بیا پې حملې کوي که نه. دواړو نیتونه صحیح و که نه، صحابه خو ټول صحیح دي که نه.
هغه خو دنیا غرض نه وکنه، مقصد خو دا و چې الله رضا شي او دا کار صحیح شي. نو خبره خلاص نه شو، خراب طرف ته لاړه. نو چې دی لاړل کوفې ته، نو کوفه کې یوه ډله پیدا شوه. هغوی ویلې علي رضی الله تعالی عنه هم کافر دی او نعوذ بالله معاویه هم کافر دی. ولې؟ ځکه د خدای نه بغیر بل څوک حکم مقرر کړي دي، او خدای قرآن کې وایي ان الحکم الا لله. حکم او فیصله اختیار چاته دی؟ الله ته دی. دوی غیر الله له د فیصله اختیار ورکړي چې ابو موسی او عمرو بن العاص رضی الله عنهم. صحیح ده. دی ته ځکه خوارج وایي چې خروج یې وکړه په علي رضی الله تعالی عنه. نو دوی ووتل 6,000 کسانو چې مونږ جګړه کوو. علي بس دا بیا ویلې. علي رضی الله تعالی عنہ عبدالله ابن عباس مناظرې ته ورولېږه چې ورشه ته ورسره مناظره وکړه. دا مناظره که تاسو خیال کړئ نفت العرب کې ذکر ده. نفت العرب هم ویلی دی که نه؟ نفت العرب کې دا مناظره شته که تاسو ته ذهن له راځي نو. اوس خو خلک سبق ووایي بیا یې هیر کړي. هیر کړی هم دی که نه؟ که نه ذهن کې هم شته؟ نو هغه ورته د خدای دلایل ویلې. یوې ورته دا ویل چې قرآن کې ګوره غیر الله حکم جوړ شوی دی. خدای قرآن کې وایي چې د ښځې او د خاوند ورانه شي نو څه به کوي؟ فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. یو حکم دی د ښځې د خپلوانو نه شي، یو د سړي د خپلوانو. او بل ځای کې خدای وایي یحکم ذو عدل منکم، چې ښکار دی وکړو نو څومره قیمت تاوان به ورکوي. دوه فیصلې دغه والا دی فیصله وکړي. هلکه پې پوه شئ. خو نه سمېدل. علي رضی الله عنه 6,000 لښکر تیار کړه چې راځئ چې د دوی سم کړو. ورپسې ورغی، شروع یې په ماسپښین یې پې شروع وکړه او مازدیګره پورې ټول مردار کړه. صرف 6 کسان پکې ژوندي پاتې شو. او د علي رضی الله عنه په 6,000 لښکر کې صرف 6 کسان شهیدان شو، نو ټول پاتې شو. ایسته دا فتنه ختمه کړه. صحیح شو. هغې کې 3 کسانو وتښتېده په دې 6 کې. کعبې ته ځانونه ورسول. هلته د کعبې غلاف ونیو او قسم یې وکړه په کعبې باندې چې په دې زموږ د قسم یې په خدای چې 3 واڼه به د علي رضی الله تعالی عنه، معاویه رضی الله تعالی عنه او عمرو بن العاص دا 3 تنان به وجنو. د روژې 20مه مقرر کړه. که 21مه وه چې په 21مه د روژې باندې به یې وجنو. یو ویلې زه به علي رضی الله عنه شهید کړم، بل ویلې دا هلکه سار مانځله راوځي لاره کې به ورته کینو چې راوځي او خرب په دې توره به وو او یوه ورځ باندې به دې ټول دنیا خلاصه کړو مسلمانان. دوی دا ثواب ګاڼه. نو چې د روژې 21مه شوه نو د خدای شان داسې و چې به د 3 کسانو دا کسان کېناسته. دمشق کې و عمرو بن العاص او معاویه رضی الله عنه دمشق کې و، علي رضی الله عنه کوفه کې و عراق. نو علي رضی الله عنه خو راووتو مانځله او ګزارونه ورکړل، سړی زخمي کړه. لا شهید شوی نه دی خو ګیر یې که دا سړی قاتل یې ګیر که. دا ټول بیان یې وکړه چې داسې موږ عهد کړی و. او بس وایي چې علي رضی الله عنه شهید شه. نو زامن ورته ویل د شهادت نه مخکې چې دی به موږ مړ کړو. هغه ورته اوس خو قصاص نشته ځکه زه خو مړ شوی لا نه یم که نه. تاسې پې پوه شئ. او هغه یو هغه ذکر کاوه چې دا خو یې ثواب ګاڼه چې ما ډېر غټ ثواب کړی که نه. او عمرو بن العاص رضی الله عنه په دې سحر مانځله نه و راوتی، بیمار و بچ. او معاویه رضی الله عنه راووته ګزار یې ورکړه خو خدای د مرګ نه بچ کړه. هلکه تاسو پې پوه شئ. نو د خوارجو ابتدا د دې نه شوې ده. نو خوارج ډېره غلو کوي په بغض د علي او په بغض د عثمان او په بغض د معاویه او په بغض د عایشې کې. دې ټولو ته کافران وایي نعوذ بالله.
نو خوارج سوی فإنهم ذهبوا یو ورکوټه کتاب دی الفرق بین الفرق دا ځان لوالی او بل کتاب دی الملل والنحل د عبدالکریم شهرستانی دې کې د دې ټولو فرقو بیان دی دا څومره ډلې چې دي د دې ټولو بیان دی پکې او د امت کې تفریقه ولې رااله او پخوا دا تفریقې ولې راغلي په تېرو امتونو کې د دې ډېر ښه بحثونه پې کړي دي فإنهم ذهبوا دي خوارج ذهاب کړی دی الی دې خبرې ته چې مرتکب د کبیرې بلې صغیرې ایزن کافر دی وانه لا واسطه بین الایمان والکفر د ایمان او د کفر په منځ کې واسطه نشته لنا وجوه باندې به بس